أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ژوند څه واقعات دي چې بیانوم به. کله چې د حضرت ابوبکر د وفات وخت جوخت راغلو نو هغوی حضرت عبدالرحمن بن عوف راوغوښته او ورته وفرمیل چې ماته د عمر باره کې ووایه. نو هغوی یعنې حضرت عبدالرحمن بن عوف ورته وویل چې د رسول الله خلیفه قسم په خدای هغوی یعنې حضرت عمر ستاسو چې کومه رایه ده د هغې نه زیات افضل دي سوای له دې چې د هغې په طبیعت کې سختي ده. حضرت ابوبکر وفرمیل چې سختي دې لپاره ده چې هغه په ما کې نرمي ګوري. که امارت هغه ته وسپارلی شو نو بیا به هغه خپلې ډېرې هغه خبرې چې په هغې کې دي هغه به پرېږدي، ځکه چې ما هغوی لیدلی دي چې کله به چې ما په یو تن سختي کوله نو هغوی به کوشش کولو چې ما د هغه تن نه راضي کړي، او چې کله به ما د یو تن سره د نرمۍ سلوک کولو نو ما ته به یې ویل چې په هغه سختي وکړه. دې نه پس حضرت ابوبکر حضرت عثمان بن عفان راوغوښته او هغوی نه د حضرت عمر باره کې تپوس وکړو. حضرت عثمان وویل چې د هغوی باطن د هغوی د ظاهر نه هم زیات بهتره دی او په مونږ کې یو تن هم د هغوی په شان نشته. نو په دې حضرت ابوبکر هغوی دواړو ته دا وفرمیل چې ما چې تاسو دواړو ته څه ووایي د دې ذکر بل چا سره ونه کوئ. که زه حضرت عمر پرېږدم، بیا حضرت ابوبکر وفرمیل چې که زه حضرت عمر پرېږدم نو د عثمان نه مخکې زه بیا نه ځم، او هغوی به دا اختیار لري چې هغې ستاسو د امورو باره کې هېڅ کمی ونه کړي. او زما دا خواهش دی چې زه ستاسو د کارونو نه بیل شم او ستاسو اسلافو کې د شامل شم. د حضرت ابوبکر د بیمارۍ په ورځو کې حضرت طلحه بن عبیدالله حضرت ابوبکر له راغله او ورته وویل چې تاسو حضرت عمر په خلکو خلیفه کو، حالانکه تاسو ګورئ چې هغې ستاسو په موجودګۍ کې خلکو سره څرنګه سلوک کوي. نو هغه وخت به څه حل وي چې کله به هغوی یوازې وي او تاسو به خپل رب سره ملاقات کړي، او یعنې تاسو به چې خپل رب سره ملاقات کوئ نو هغه به تاسو نه ستاسو د رعیت باره کې تپوس کوي، یعنې خدای پاک به درنه تپوس کوي د خپل رعیت باره کې. حضرت ابوبکر وفرمیل ما کښېنوئ، ملاستو هغوی او چې بیا هغوی وفرمیل ما کښېنوئ، او چې کله هغې سهاره واخیسته او کښېناسته هغوی کښېنولی شو نو هغوی دا چې تاسو ته ما د خدای نه ویری، زه چې کله خپل رب سره ملاو شم هغه به ما نه تپوس وکړي نو زه به ورله جواب ورکړم چې ما ستا په بندګانو کې چې کوم بهترینه وو هغه مې ستا په بندګانو خلیفه کو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ دې باره کې بیان فرمایي د تاریخ د کتابونو په حواله چې کله د حضرت ابوبکر وفات جوخت شو نو هغوی د صحابه سره مشوره وکړه چې زه څوک خلیفه مقرر کړم. اکثر صحابه خپل رائے د حضرت عمر د امارت باره کې ظاهره کړې وه،
او ځینو صرف دا اعتراض کړی وو چې د حضرت عمر په طبیعت کې سختی زیاته ده، داسې نه چې هغې په خلکو تشدد وکړي. نو هغوی ورته فرمایلي چې دا سختي تر هغه پورې وه چې تر څو چې په هغې ذمهواري نه وه راغلې، او چې کله یو ذمهواري په هغې راشي نو د هغې د سختۍ ماده به هم د اعتدال دننه راشي. نو ټول صحابه د حضرت عمر په خلافت راضي شو، چونکې د حضرت ابوبکر سر ډېر خراب شوی و. نو ځکه حضرت ابوبکر د خپلې اهلیې اسما ساره واخیسته او په داسې حال کې چې د هغوی خپې لړزېدې، لاسونه یې رپېده، هغوی جومات ته راغله او ټولو مسلمانو ته خطاب وکړ. هغوی دا یې وفرمیل چې ما تر ډېر ورځو پورې په تواتر په دغه خبره غور کړی دی چې که زه وفات شم نو څوک به ستاسو خلیفه وي. آخر ډېر غور کولو نه پس او د دعاګانو نه کار اخیستو نه پس ما عمده مناسبه وګڼله چې عمر خلیفه نامزد کړمه. نو زما د وفات نه پس عمر به ستاسو خلیفه وي. نو ټولو صحابه او نورو خلکو دغه امارت تسلیم کو او د حضرت ابوبکر د وفات نه پس د حضرت عمر بیعت وشو. بیا دې باره کې یو ځای کې نور حضرت مسلم موعود فرمایي د دغه اعتراض جواب هغوی ورکوي چې نامزد کړی ولې و. هغوی وایي چې که دا ویلی شي چې مقام په انتخاب څوک خلیفه کیدی شي نو حضرت ابوبکر ولې حضرت عمر نامزد کړی وو. نو د دې جواب دا دی چې هغوی همداسې نه نامزد کړي هغوی، بلکې مخکې د صحابهو نه هغوی مشوره اخیسته ده. دا ثابته ده. فرق دی نو صرف دومره چې نور خلفا د خلیفه د وفات نه پس منتخب شوي وو او حضرت عمر د حضرت ابوبکر په موجودګۍ کې منتخب کړی شوي وو. او بیا په دې هغې بس نه وه کړی، یعنې حضرت ابوبکر یعنې دا یې نه کافي کړنی چې دلته بس کې چې یو څو صحابهو نه مشوره اخیستو نه پس هغوی د حضرت عمر د خلافت اعلان کړی وي، بلکې باوجود له دې چې هغې ډېر زیات کمزوري وو، نقاحتو پې هغوی د خپلې اهلیې په سهاره جومات ته رسېدلي وو. خلکو ته یې ویلي چې خلکه ما د صحابهو سره مشورې نه پس ځان نه پس خلافت لپاره عمر خوښ کو. نو آیا تاسو ته هم د هغه خلافت منظوره دی؟ نو په دې ټولو خلکو د خپلې خوښۍ اظهار کړی وو او دا هم په یو رنګ کې انتخاب وو. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بیماری او د وصیت باره کې نور لیکل شوی دی. په تاریخ طبري کې د حضرت ابوبکر د علالت او د وفات ذکر داسې بیان شوی دی چې د حضرت ابوبکر د بیماری سبب دا و چې په اووم جمادی الاخر د ګل په ورځ هغوی غسل کړی و او ډېره یخني وه هغه ورځ، او په دغه وجه بیا هغوی ته تبه شوه چې تر 15 ورځو پورې وه. ان تر دې چې هغوی د لمونځ لپاره د بهر ته د تلو بیا کابل نه پاتې. هغوی دا حکم ورکړی و چې حضرت عمر دې جمع ورکوي. خلک به د هغوی تپوس له راتله، خو ورځ تر ورځه د هغې طبیعت خرابېدو. په هغه زمانه کې حضرت ابوبکر په هغه کور کې ایسار و چې کوم رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له ورکړی و، او چې کوم د حضرت عثمان بن عفان د کور بالکل مخې ته و. د بیماری په ورځو کې زیاتره د هغې تیمارداري حضرت عثمان به کوله. هغوی تر 15 ورځو پورې بیمار وو. چا ورته وویل چې تاسو طبیب راغواړئ نو ښه به وي. نو هغوی وفرمیل چې هغه زه کتلی یم. نو خلکو ورته تپوس کړو چې هغه تاسو څه ویلی دی؟ نو هغوی وفرمیل چې هغه ماته دا ویلی دی چې انی افعل ما اشاء، یعنې زه چې څه غواړم هغه کوم.
یو بل روایت کې دا راغلی دی چې کله حضرت ابوبکر بیمار شو نو خلکو ته تپوس کو چې آیا موږ تاسو لپاره طبيب راوغواړو نو حضرت ابوبکر فرمایل چې هغه زه کتلی یم او دا یې ویلي دي چې انی فعال لما اريد چې څه چې زه غواړم هغه به ضرور کوم. بهرحال مطلب دا هغوی دا و چې د خدای پاک اوس همدا اراده ده چې ما ځان ته راوغواړي او زه څه طبیب اجت نشته. حضرت ابوبکر د نهي ماښام په 22 جمادی الاخر 14 هجري کال کې د 63 کالو په عمر کې وفات شوی و. د هغوی د خلافت دور تر 2 کالو او 3 میاشتو او 10 ورځو پورې و. د حضرت ابوبکر صدیق د خولې نه چې کوم آخري الفاظ ادا شوي و هغه د قرآن دا آیت و چې توفني مسلما والحقني بالصالحین چې د فرمانبردار کېدو په حل کې مال وفات راکا او د صالحین په زمره کې مشمیره. د حضرت ابوبکر صدیق د ګوتمې نقش دا و نعم القادر الله یعنی خدای پاک څومره قدرت لرونکی دی. حضرت عایشه فرمایي چې حضرت ابوبکر فرمایل چې زما د تجهیز او د تکفین نه چې فارغ شي نو وګوري چې څه شی پاتې خو نشو باقي څیزونه خو هغوی حضرت عمر له ورکړی و نو بل څه څیز خو پاتې شوی به نه وي که وي نو هغه به حضرت عمر ته ولېږئ. د تجهیز او د تکفین باره کې هغوی فرمایل چې هغه وخت چې کومه کپړه په بدن وي هغه به ووینځي او د نورو کپړو سره به کفن کوي. هغه حضرت عایشې ورته عرض وکړو چې دا خو زړه کپړه ده کفن لپاره نوې کپړه پکار ده. نو هغوی وی چې کوم ژوندي خلک دي هغوی د مړو په نسبت زیات حقدار دي د نوې جامو کومه چې نوې کپړه ده هغه چېرته ژوندي له به ورکړي نو زیاته بهتره به وي. حضرت عایشه بیانوي چې حضرت ابوبکر وصیت کړی و چې د هغې اهلیه حضرت اسما بنت امیس د هغې له غسل ورکړي. د حضرت ابوبکر زامن د حضرت ابوبکر زوی حضرت عبدالرحمن د هغې معاونت کړی و. د هغوی کفن په 2 کپړو باندې مشتمل و. پای کې یوه کپړه د غسل لپاره استعمالېدونکې وه. دا روایت دی چې په 3 کپړو کې هغې له کفن ورکړی شوی. بیا هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په کټ باندې ایښودلی شوي و. د همهغه کټ و چې په حضرت عایشه به اوده کېده په دغه کټ د هغې جنازه اوچته کړې شوې وه. حضرت عمر د رسول الله د قبر او د منبر ترمنځ د هغوی جنازه کړې وه. همهغه شپه په هغه حجره کې هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم قبر سره ښخ کړی شوي وو. د هغوی سر د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د ولو مخې ته ایښودلی شوی وو. د تدفین په وخت حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحه بن عبید الله او حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر قبر ته ورکوز شوي وو او تدفین یې کړی وو. د ابن شهاب نه روایت دی چې حضرت عمر حضرت ابوبکر د شپې ښخ کړي وو او د حضرت سالم بن عبدالله د خپل د پلار دا قول بیانوي چې حضرت ابوبکر صدیق د وفات سبب د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات غم وو، ځکه چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د هغوی جسم مسلسل کمزوري کېدو ان تر دې چې بیا د هغوی انتقال وشو. ځینې سیرت نګارانو دا هم بیان کړي دي چې د هغې د وفات سبب هغه روټۍ وه چې پکې یو یهودي زهر ګډ کړی وو، خو عموما سیرت نګارانو د دغه روایت تردید هم کړی دی. حضرت عایشه بیانوي چې کله د حضرت ابوبکر د وفات وخت جوخت شو نو هغوی دا تپوس کړ چې دا کومه ورځ ده، نو خلکو ورته وویل چې د ګل ورځ ده. نو حضرت ابوبکر وویل چې که نن زه وفات شم نو د سبا انتظار ونه کوي، ځکه چې ما ته هغه ورځ یا هغه شپه زیاته زما خوښه ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته زیاته جوخت دی، یعنې تدفین چې هلته وشي نو زیات به بهتر وي. او حضرت ابوبکر د خپل ترکې باره کې دا فرمایلی وو
چې ما نه پس د قرآني احکاماتو مطابق دا تقسیمه کوي. همدغه شان یو روایت دا هم دی چې هغوی د خپل د متروکه مال نه د خپلوانو لپاره چې کم وارثان نه وو د 5مې برخې وصیت کړی وو. د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د ازواج او د اولاد باره کې ذکر دی چې د هغوی 4 ښځې وې. په لومړي نمبر قتیله بنت عبدالعزا. د دې د اسلام قبلولو باره کې اختلاف دی. دا د حضرت عبدالله او د حضرت اسماء مور وه. حضرت ابوبکر د زمانه جاهلیت کې هغې له طلاق ورکړی و او دې یو ځل مدینې کې حضرت اسماء له څه غوړي او پنیر د هدیې په طور راوړی و، خو حضرت اسماء انکار کړی و هغه هدیه اخیستو نه او هغه په کور کې پرېښې هم نه وه. او حضرت عایشې ته پیغام لېږلی و چې دې باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه یې تپوس وکړي. نو مینې حضرت عایشې ته ویل چې لږ تپوس دې نه وکړي چې زما مور داسې راغلی وه تحفه یې راوړې وه، نو د هغې هغه ما کور کې پرېنښوده، نو سیر شه د دې باره کې. نو په دې رسول کریم فرمایلي وو چې هغه کور کې پرېږده او د هغې هدیه قبوله کړه. دویمه چې کومه اهلیه وه هغه حضرت ام رومان بنت عامر وه. هغوی بنو کنانه بن خزامه سره تعلق لرلو. د هغوی لومبی خاوند حارث بن مغبره په مکې کې وفات شوي وو او د هغې نه پس هغوی د حضرت ابوبکر په نکاح کې راغلی وو. هغوی په سر کې اسلام قبول کړی وو او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیعت یې کړی وو او مدینې ته هجرت هم کړی وو. د هغې نه حضرت عبدالرحمن او حضرت عایشه پیدا شوي وو او د هغوی وفات په 6 هجري کال کې په مدینې کې شوی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله د هغوی په قبر کې ورکوز شوي وو، د هغوی د مغفرت دعا یې کړې وه. درېیمه اهلیه د هغوی حضرت اسماء بنت عمیس بن معبد بن حارث وه. د هغې کنیت ام عبدالله دی. هغوی د مسلمانانو په دار ارقم کې داخلېدو نه مخکې اسلام قبول کړی و، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیعت یې کړی و. ابتدایي هجرت کوونکو کې هغوی شامل وو. هغوی خپل خاوند حضرت جعفر بن ابو طالب سره مخکې د حبشې طرف ته هجرت کړی و او بیا هلته نه په 9 هجري کال کې مدینې ته هغوی تشریف وړی و. په 8 هجري کال کې په جنګ موته کې چې کله حضرت جعفر شهید شو نو هغوی د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه نکاح ته راغله او د هغې نه بیا محمد بن ابي بکر پیدا شوی و. 4مه اهلیه حضرت حبیبه بنت خارجه بن زید بن ابو زهیر و. هغوی د انصارو یو ښه حضرت سره تعلق لرلو. حضرت ابوبکر د مدینې مضافاتي علاقې سنا کې د هغې سره اوسېده. هغوی نه د حضرت ابوبکر لور ام کلثوم پیدا شوې وه چې د هغې ولادت د حضرت ابوبکر د وفات نه څه موده پسته شوی و. په اولاد کې د هغوی 4 زامن او 3 لوڼې وې. لومبی زوی د هغوی حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر دی. د حضرت ابوبکر ټولو نه مشري زوی و. هغوی د حدیبیه په ورځ مسلمان شوي، بیا په اسلام باندې ثابت قدم پاتې شوي وو. هغوی ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحبت ترلاسه شوی وو. هغوی په شجاعت او په بهادرۍ کې ډېر زیات مشهور وو. د اسلام قبلولو نه پس د هغې موقف د ستاینې وړ و. او بیا دویم زوی د هغوی حضرت عبدالله بن ابوبکر و. هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې هجرت په موقع هم کردار لوبولی و. هغوی به ټوله ورځ په مکې کې به تېرولو او د مکې والو خبرونه به یې راغونډول او بیا د شپې په وخت پټ په پټ به هغوی هغه غار ته ورسېد او ټول خبرونه به رسول کریم حضرت ابوبکر ته اورول او سهار په وخت به هغوی بیا واپس مکې ته راغله. طایف په جنګ کې هغوی ته یو غشی لګېدلی و چې زخم یې نور ټیک شوی و. بیا آخر د هغې په وجه د حضرت ابوبکر په خلافت کې هغوی د هغوی شهادت شوی و. محمد بن ابوبکر د هغوی 3م زوی و. هغوی د حضرت اسماء بنت عمیس د بطن نه پیدا شوي وو. د حجة الوداع په موقع په ذوالحلیفه کې هغوی پیدا شوي وو.
د حضرت علي په غېږه کې هغوی پرورش شوی وو او حضرت علي په خپل دور کې هغوی د مصر گورنر مقرر کړي وو. هغوی ملک ته وژل شوي وو. ځینې روایتونو کې دا راغلي دي، په ځینې روایتونو کې د حضرت عثمان قاتلانو کې د هغوی نامه مخصلې کېږي او په دغه وجه هغوی وژل شوي وو. والله اعلم. څلورم او دغوی په اولاد کې حضرت اسماء بنت ابوبکر دي. هغوی د ذات النطاقین په نامه مشهوره دي. هغوی د حضرت عایشې نه په عمر کې دا مشره وه او رسول کریم هغوی ته ذات النطاقین لقب ورکړی و، ځکه چې د هجرت په موقع هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم او د خپل د والد لپاره توشه تیاره کړې وه او بیا د هغې د تړلو لپاره ورته سسیز میلاو نه شو، نو هغوی خپل کمربند شلولی و او هغه ورلپاره تړلی و، هغه توشه تړلی وه. نو د خوراک چې کوم انتظام هغې کړی و، هغه د خپل د ملا چې کومه کپړې کمربند هغه باندې ورله تړلی ورکړی و. حضرت زبیر بن عوام سره د هغوی واده شوی و او د حمل په حال کې هغوی د مدینې هجرت کړی و. د هجرت نه پس د هغې بطن حضرت عبدالله بن زبیر پیدا شوی و چې د هجرت نه پس پیدا کېدونکي د ټولو نه وړومبی ماشوم و. حضرت عثمان تر 100 کالو پورې ژوندی وه او هغوی وفات په مکې کې په 83 هجري کال کې شوی و. پنځم ماشوم د حضرت ابوبکر حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه بنت ابوبکر وه. هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم پاک بیبي وه ده او هغوی په ښځو کې د ټولو نه زیات عالم وو او رسول کریم هغوی له د ام عبدالله کونیت ورکړی و. رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغې سره مثالي مینه لرله. امام شافعي بیانوي چې کله به مسروق حضرت عایشې نه څه روایت بیانولو نو دا به ویلې چې ما ته صدیقه بنت صدیق ویلی دي چې د خدای د محبوبه وه او د چا بریه چې خدای پاک نازل فرمایلی و. هغوی په 53 کال عمر کې وفات شوي وو او په 55 هجري کال کې او د یو روایت مطابق هغوی په 58 هجري کال کې وفات شوي وو. شپږم اولاد چې کوم و هغه د حضرت ابوبکر ام کلثوم بنت ابوبکر وه. هغوی د حضرت حبیبه بنت خارجه انصاریه د وطن نه پیدا شوي وو. د وفات په وخت حضرت ابوبکر حضرت عایشې ته فرمایلي وو چې دا ستاسو دواړه وروڼه دي او ستا دواړه خویندې دي. نو حضرت عایشې ورته عرض وکړو چې زما خور اسمانه خو زه خبر یم، خو زما د دویمه خور څوک ده؟ نو حضرت ابوبکر ورته فرمایلي وو چې د خارجه د لور د بطن نه به چې پیدا کېږي، یعنې لا پیدا شوی نه ده، پیدا کېدونکې ده، هغه به لور وي. نو هغوی وایي چې زما په زړه کې دا خبره کېناسته چې د دې به لور کېږي. نو بیا هم داسې شوي وو. د حضرت ابوبکر د وفات نه پس ام کلثوم پیدا شوې وه. د ام کلثوم واده حضرت طلحه بن عبید الله سره شوی چې په جنگ جمل کې شهید شوي وو. د ځینې روایتونو مطابق د حضرت ابوبکر د یوې لور واده حضرت بلال سره شوی و او دا هم بیانېږي چې دا لور د هغوی چې کومه د هغې څه کمې څلور ښځې وې، د هغې کې د یوې ښځې د وړومبي خاوند نه وه. د نظام حکومت باره کې لیکلي چې کله حضرت ابوبکر ته بس خبره راپېښه شوه څنګه به هغوی د حکومت نظام چلولو، نو بیا به چې چېرته د مشورې اجت به و، د اهل الرای خلکو ضرورت به و، د اهل فقه مشوره به هغوی اخیستل غوښته، نو هغوی به په مهاجرو انصارو کې حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب او حضرت زید بن ثابت به راوخته. یا ځینې وخت به هغوی په زیات شمېر کې مهاجرین او انصار به راغونډول. حضرت مسلم موعود بیان فرمایي د شاور هم په تشریح کې چې په دغه لفظ غور وکړئ. دې نه معلومیږي چې مشوره کوونکی یو دی، دوم نه دی
او چانه چې مشوره به اخلي هغه به هر حال د 3 یا 3 نه زیات وي او بیا په دغه په مشوره به دغه په مشوره د غور حکم دی چې فیض اعظم ته فتوکل الله یعنی چې په کومه خبره چې اعظم وکړي نو هغه بیا پوره کوي چې پروا بنه کې یعنی مشوره اخستون کې د مشوره واخلي او د هغې نه پسته او د مشورې نه پسته په هغې باندې د عملو کې ټوله تجزیه دي وکړي او بیا چا پروا نه کوي هغې لیکي چې د حضرت ابوبکر په زمانه کې د دغه عزم ښه نظر ملاویږي چې کله خلک مرتدان کېده نو مشوره ورله ورکړې شو چې تاسو هغه لښکر ودروئ چې کوم د اسامه د قیادت د لاندې روانېدونکي دي خو هغوی دا جواب ورکړو چې کوم لښکر رسول کریم صلی الله علیه وسلم تیار کړی دی زه هغه نشم واپس کولی د ابو قحافه زوی طاقت نه لري چې داسې وکړي او بیا ځینې ایثار هم که لکه حضرت عمر په دغه لښکر کې روان و هغه دې ایثار کړی و तो मशवरा दिया गया कि आप इस लश्कर को रोक लें जो उसामा के ज़ेरे कमान जाने वाला था मगर उन्होंने जवाब दिया कि जो लश्कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है मैं उसे वापस नहीं कर सकता अबू कुहाफा के बेटे की ताकत नहीं है بیا د زکات باره کې ویلی شو چې مرتد کېدو نه بچ کولو لپاره دا خلک معاف کوي نو هغوی جواب ورکړی حضرت ابوبکر چې که دغه خلکو رسول کریم صلی الله علیه وسلم له د اوښ تړلو یو پړی ورکولو نو زه به ترې هغه مخلمه او که تاسو ټولو زه پرېښودمه او د دغه مرتدانو سره د ځنګل ځناوران هم رایوځای شي نو بیا به هم زه دې سره یوازې جنګېږم نو دا د عزم نمونه ده او بیا تاسو خبرې چې څه وشو دا عزم و د حضرت ابوبکر د خلکو مشورې بیلې وې خو بیا څه وشو چې د کم عزم نمونه هغوی ښودلې وه خدای پاک د هغې د عزم په وجه د فتوحاتو دروازه پرانیسته یاد لرئ چې کله انسان د خدای نه ویریږي نو بیا د مخلوق روپ په هغه باندې اثر نه کوي دا دی د خلافت د منصب حقیقت د بیت المال قیام د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک دور کې د غنیمت د خمس د فی د زکات وغیره چې کم اموال به راتله نو هغوی به همها وخت د ټولو مخې ته په جومات کې به ناست وو او تقسیم به یې کړه وبه یې ویشل یا دا ویل کېدی شي چې په دغه رنګ کې د بیت المال شعبه د عهد نبوي کې موجوده وه خو د حضرت ابوبکر په دور کې د فتوحاتو په وجه د نورو مداتو نه علاوه د غنیمت او د جزیې آمدني هم ډېر زیاته راتلل شروع شوې وه په دې کې اضافه شوې وه د حضرت ابوبکر د ضرورت محسوس شوی د یو بیت المال د قیام چې د تقسیم او د خرج کېدو پورې دی مال هلته ایښودل کېدی شي نو هغوی د اکابر صحابه د مشوره یو کور دی لپاره مختص کو خو دا بیت المال صرف د نامې و ځکه چې د حضرت ابوبکر به همیشه دا کوشش و چې نقد او جنس چې څنګه راځي تقسیم دې کړی شي د ځینو روایتونو مطابق د مال د محکمې ذمهواري حضرت ابو عبیده ته سپارل شوې وه په سر کې حضرت ابوبکر په سنا کې وادي سنا کې بیت المال جوړ کړی و او دې لپاره څه محافظ مقرر نه و سنا د مدینې په مضافاتو کې د مسجد نبوي نه تقریبا د 2 میلو په فاصله یو ځای و یو ځل چا دې ته وي چې تاسو د بیت المال د حفاظت لپاره یو محافظ ولې نه مقرروئ هغوی ورته جواب ورکړی و چې د هغې د حفاظت لپاره یو قفل کافي دی یعنې تاله لګېدلې د هغه کافي ده ځکه چې څه به چې په بیت المال کې جمع کېده هغوی به هماغه وخت هغه تقسیم کړه اکثر به هغه خالي و اندر چې هغه بیخي خالي شوی و او بیا چې کله هغوی مدینې ته کډه یوړه نو بیت المال هغوی په خپل کور کې منتقل کړی و او طریقه دا وه چې کم مال به په بیت المال کې و هغه به خلکو کې تقسیم کو تر دې چې هغه به خالي شو او د تقسیم په وخت به هغوی هر چا له برابره برخه ورکوله او د دغه مال نه هغوی اوښان اسونه او وسله به اخسته او د خدای په لاره کې به تقسیموله یو ځل هغوی
د کلیوالو عربیانو نه څادرې اخیستې وې په بیه او هغه یې د مدینې په کونډو کې تقسیمې کړې وې. کړي به خدا ډېر ځل وي خو بهرحال یو ځل دا ذکر په روایت کې ریکارډ شوی دی. حضرت ابوبکر لپاره بیت المال نه وظیفه مقررېدل دې باره کې لیکلي چې کله حضرت ابوبکر خلیفه منتخب شو نو د هغوی ضرورتونه پوره کولو لپاره د بیت المال نه د وظیفې تنظیم شوی و. حضرت عایشه بیانوي چې کله حضرت ابوبکر صدیق خلیفه شو نو هغوی فرمایلي وو چې زما کام خبر دی چې زما پیشه داسې وه داسې نه وه چې ما پې د خپل د کور والو لپاره د خوراک انتظام نشو کولی، یعنې دومره خو زما ګټه وه چې په ارام زما کور چلېدو، خو چې اوس زه د مسلمانانو په کارونو کې مشغوله شوی یم نو د ابوبکر عیال به اوس د بیت المال نه خوري. یعنې ابوبکر د مسلمانانو لپاره په دغه مال کې به کاروبار کوي او په تجارت به د هغوی مال زیاتوي. نو مسلمانانو د هغوی لپاره د کال 6,000 درهمه مقرر کړي وو. ځینې وایي چې هغوی همدومره منظوره کړي وو لکه څومره چې د هغوی د ضرورتونو لپاره کافي وو. هغوی وړومبی والي وو د حکومت سربراه چې ولس یې د هغوی لپاره مصارف منظور کړي وو. او روایت کې داسې ذکر ملاویږي چې کله حضرت ابوبکر خلیفه جوړ کړی شو نو یو ورځ سهار په وخت هغوی بازار ته روان وو او د هغوی په اوږه هغه کپړې وې چې کوم هغوی تجارت کولو. نو هغوی ته په لاره کې حضرت عمر بن خطاب او حضرت ابو عبیده بن جراح ملاو شو. هغوی ورته وویل چې د رسول الله خلیفه تاسو چېرته روان یې؟ نو هغوی ورته فرمایل چې زه بازار ته روان یم. نو هغوی ورته چې دا تاسو څه کوئ؟ تاسو د مسلمانانو د امور والي یې؟ نو هغوی ورته وفرمایل چې زه به خپل عیالو باندې خوراک له کومه کومه. نو هغوی ورته دا وویل ځان سره یې بوتله چې موږ به ستاسو برخه مقرره کړو. نو د کال 3,000 درهمه وظیفه د هغوی مقرره شوې وه او د ځینو روایتونو مطابق 6,000 درهمه لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو چې وظیفه مقرره شوې وه او د ځینو مطابق په ټول عهد خلافت کې 6,000 درهم ورله ورکړی شوي وو. دغه شان د سیرت په کتابونو کې تقریبا په اتفاق دا خبره ملاویږي چې حضرت ابوبکر د بیت المال نه د خپل بال بچ د ضرورتونو پوره کولو لپاره وظیفه اخیستې وه، خو د وفات په وخت هغوی دا ټولې پیسې بیا واپس کړې وې. نو یو روایت کې دا راغلي چې کله د هغوی د وفات وخت چوخت راغلو نو هغوی وصیت فرمایلی و چې د هغوی ځمکه د خرڅه کړې شي او د هغې پیسې دی هغه د هغې قیمت په هغه پیسو کې ورکړی شي چې هغې کوم د بیت المال نه خپل ذاتي مصارفو لپاره اخیستی و. یو بل روایت کې داسې ذکر ملاویږي چې کله د حضرت ابوبکر د وفات وخت چوخت راغلو نو هغوی حضرت عایشې ته فرمایلي وو چې کله نه زه خلیفه شوی ما د قوم 1 دینار او درهم نه ده خوړلی بلکې معمولي روټۍ او لباس معمولي خوراک مې کول او معمولي لباس مې اغوستو او د مسلمانانو په مال غنیمت کې صرف دا څیزونه دي غلام اوښ او څادر. نو زما د مرګ نه پسه به دا ټول څیزونه عمر ته ولېږي. حضرت عایشه فرمایي چې د هغوی د وفات نه پس چې کله ما هغه څیزونه حضرت عمر ته ولېږل نو هغوی چې هغه وکته نو په ژړا شو. حضرت عمر چې هغه څیزونه وکته ان تر دې چې د هغوی اوښکې په ځمکه پرېوتل شروع شو. هغوی دا فرمایل چې خدای دې په حضرت ابوبکر رحم وفرمایي، هغوی د خپل نفس راتلونکي خلک په مشقت کې واچول. چې کله حضرت ابوبکر وفات شو نو حضرت ابوبکر یو څو اصحاب راوغوښته او د بیت المال جایزه یې واخیسته. نو حضرت عمر په هغې کې یو څیز بیا نه موندو، نه درهم نه دینار، هېڅ پکې نه و، خالي وه، هر څه هغوی تقسیم کړي وو. د قضا محکمه هغوی جاري کړې وه، دا نظام یې جاري کړی و. حضرت ابوبکر په دور کې اگر دا محکمه په باقاعده طور نه وه منظمه شوې خو هغوی د قضا محکمه حضرت عمر ته سپارلې وه. او په روایت کې دا ذکر دی چې کله حضرت ابوبکر خلیفه شو نو حضرت عمر فرمایلي چې زه ستاسو له طرفه به د عدالت خدمت ترسره کوم. او حضرت عمر تر 1 کاله پورې انتظار کولو خو په دغه موده کې یو تن هم هغوی له څه قضیه نه وه راوړی، یعنې جنګ جګړه اړو کېده نه، څه مسلې اړو پیدا کېدې نه، د مقدمو شمېر ډېر کم و او که څه مقدمه را به هم غلا نو حضرت ابوبکر به ورلپاره په خپله وخت راوایسته هغه به یې حل کا.
د قضا د محکمې مشر حضرت عمر وو او د هغې د مدد لپاره دا اصحاب مقرر وو: حضرت علي، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبدالله بن مسعود. حضرت عمر بیانوي چې هغه وخت د امن او د امان او د دیانتدارۍ دا حل وو چې میاشتې به تېرې شوې او 2 کسان هم د فیصلې کولو لپاره به ماله نه راتله. د افتا د محکمې باره کې لیکلي دي چې نوې قبیلې او آبادۍ اسلام کې داخلي دي او د حالاتو په وجه ځینې نوې فقهي مسلې پیدا کېدې، نو ځکه حضرت ابوبکر د عامو مسلمانانو د سہولت او د رهنمایۍ لپاره د افتا محکمه قایمه کړې وه او حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علي، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل او حضرت زید بن ثابت په فتوا ورکولو ماموره کړي وو، ځکه چې دغه خلک د تفقه فی الدین او د علم او د اجتهاد په لحاظ د نورو نه ممتازه وو. او د یو روایت مطابق حضرت عبدالله بن مسعود هم په فتوا ورکوونکي دغه اصحابو کې شامل وو، بل هیچا ته هم د فتوا ورکولو اجازت نه وو د دوی نه علاوه. یو مورخ لیکلی دی چې کتابت چې کومه د لیکلو محکمه وه دې باره کې لیکونکي لیکي چې د نوې دور په اصطلاح کې ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود بھی فتویٰ دینے والے ان صاحب میں شامل تھے، کسی دوسرے کو فتویٰ دینے کی اجازت نہ تھی ان کے علاوه. چې د ایک مورخ نے لکھا ہے دې ته په جدید اصطلاح کې به کاتب حکومت سیکرټري ویل کېدل پکار دي. حضرت ابوبکر یعنی سیکرټري به چې کوم نوټس اخیسته د اجلاسونو هغه به اورول. حضرت ابوبکر په خلافت په دور کې د دیوان نظام نو قائم شوی، خو د سرکاري احکاماتو د لیکلو د معاهدو ترکیم یعنی دا لیکل د لپاره څه کسان مخصوص وو. د کتابت خدمت باندې حضرت عبدالله بن ارقم د نبوت دور نه په دې مامورونو عهد صدیقي کې د خدمت هغه ته سپارل شوی وو. د یو روایت مطابق د حضرت ابوبکر په خلافت کې حضرت زید بن ثابت د کتابت محکمه سنباله کړې وه او ځینې وخت به هغوی نور صحابه لکه حضرت علي، حضرت عثمان به هم دغه ذمہوارۍ پوره کولې. د فوج محکمه د دې باره کې لیکلي چې د حضرت ابوبکر په دور کې څه باقاعده فوجي نظام نه و. د جهاد په وخت په هر مسلمان مجاهد شو او د فوج تقسیم به د قبایلو مطابق کېدو. د هر قبیلې امیر به بیل وو او په دوی ټولو باندې به یو امیر الامرا به وو. دا وه چې د حضرت ابوبکر ایجاد کړی وه. حضرت ابوبکر د جنگ سامان د فراهمۍ لپاره دا تنظیم فرمایلی وو چې د مختلفو ذرایعو به چې کومه ګټه کېده د هغې یوه معقوله برخه به د فوجي اخراجاتو لپاره بیله راوویسته چې ورباندې بیا وسله او د باربردارۍ څاروي اخیستلی کېده او د نور د جهاد چې کوم اوښانو او اسونه به وو د هغې د پرورش لپاره ځینې زیونه هم د هغې د سرولو لپاره ځینې زیونه هم مخصوصه وو. یو سیرتنګار لیکي چې د حضرت ابوبکر د عسکري حکومت نظام د هغه بدوي یعنی د عربو چې کوم کلیوال طریقه دغه ته زیاته جوخته وه چې کوم د رسول الله په دور کې نه مخکې په عربو کې رایجه وه. هغه وخت حکومت سره څه باقاعده منظمه لښکر موجود نه و، بلکې هر تن په خپل طور د جنگي خدماتو لپاره به ځان وړاندې کولو. چې کله به د جنګ اعلان وشو نو قبایل به د وسله په لاس راووتو او د دشمن طرف ته به روان شو. د رسد سامانو د وسلې لپاره د قبایل به د مرکزي حکومت طرف ته به نه کته، بلکې په خپله به دغه څیزونو تنظیم کولو. حکومت له طرفه به هغوی تنخوا نه ورکړل کېده، بلکې هغوی به مال غنیمت به خپل حق الخدمت ګڼلو. په میدان جنګ به چې کوم مال غنیمت ترلاسه کېدو د هغې 5مه کې د هغوی 4مه برخه جنګ کې اخیستونکو کې ترمنځ به تقسیم کړی شو. 5مه برخه به د خلیفه په خدمت کې دارالحکومت ته ولېږلی شوه چې هغه په بیت المال کې جمع کړه. د خمس په ذریعه د سلطنت معمولي مصارف به پوره کېده او چې کوم هدایت هغوی ورکول جنګونو کې سپه سالارانو ته چې کوم امیر الامرا به جوړېده جنګونو
د حضرت ابوبکر جنگ باره کې لیکلي چې هغوی به هدایتونه ورکول سپاه سالارانو او کمانډرانو چې جنګ نه به لېږل او د اسامه لښکر ته هغوی خطاب فرمایلو. حضرت ابوبکر دا فرمایلي چې تاسو لسو خبرو نصیحت کوم، تاسو به خیانت نه کوئ او د غنیمت مال نه غلا نه کوئ، بدعهدي به نه کوئ، او څوک وړوکی ماشوم به نه وژنئ، نه به بوډا او نه به څه ښځه وژنئ، او نه به د کجورې ونه پرې کوئ، او نه به یې سوځوئ، او نه به څه میوهداره ونه پرې کوئ، نه به تاسو چیلی، غوا یا اوښ حلالوئ سوای له دې چې خوراک لپاره چې کله ضرورت وي ګینیاسې به نه کوئ. او تاسو به د ځینو داسې خلکو له خوا نه تېرېږئ چې هغوی به ځان د ګرجو لپاره وقف کړي، نو تاسو به د هغوی په حل پرېږدئ، څه به ورته وایي نه، چې راهبان دي او تاسو له به تاسو خلکو له به ځئ چې تاسو له د مختلف قسم خوراکونو په لوښو کې وړاندې کوي، نو تاسو به د خدای نامه په واخلئ او بیا به تاسو ځینې داسې خلک ملاویږي چې خپل د سر ویښته به د منځ نه صفا کړي وي او ګیر چاپېره به د پټو په شان ویښته پرېښي وي، نو په تورې به د هغوی خبر اخلي، ځکه چې دا خلک د مسلمانانو خلاف راپارونکي به وي او د جنګونه کوونکي به وي. د خدای پاک نامه به واخلي او روان شي او د خدای تاسو د هر قسمه زخم نو د هر قسمه بیماریانو تعاون نه د محفوظ وساتي. همدغه شان حضرت ابوبکر د حضرت یزید بن ابو سفیان چې هغوی شام ته لېږل، نو ورته فرمایلي وو، د دې ذکر ما مخکې هم کړی دی، ځینې په تېرو خطبو کې او ځینې اهمو خبرو خلاصه به بیان کړم. ډېرې ضروري خبرې دي یاد ساتونکي هر عہدهدار لپاره یاد ساتونکي خبرې دي. هغوی فرمایلي وو چې ما ته والي مقرر کړی چې ته ستا ازمېښت وکړم، ستا تجربه وکړم او ته بهر روباسم او ستا تربیت وکړم. که ته خپل فرایض په ښه طریقه پوره کړه نو بیا به تا په دغه کار مقرروم او تاله به نوره ترقي درکوم، او که تا کوتاهي وکړه نو تا به معزوله کړم. د خدای تقوا ته لازم ونیسه او هغه ستا باطن هماغه شان ګوري لکه څنګه چې هغه ظاهر کتی شي. په خدای کې په خلکو کې د خدای ته زیات جوخت هغه دی چې د خدای سره د ملګرتیا د حق ټولو نه زیات پوره کوي، او په خلکو کې د ټولو نه زیات خدای ته جوخت هغه تن دی چې د خپل د عمل په ذریعه د ټولو نه زیات د هغه قربت ترلاسه کړي. بیا ورته فرمایل چې جاهلي تعصب نه به ځان ساتي. خدای پاک دا خبرې ډېر زیات دي، د خدای پاک دا خبرې ډېرې ناخوښې دي. بیا ورته فرمایلي ته خپل د لښکر سره ښه سلوک کوه، هغوی سره په خیر سلوک کوه، او چې کله ورته واز و نصیحت کوي نو په اختصار به ورته کوي، ځکه چې ډېرې خبرې کېږي نو ډېرې پکې بیا هېرې کړې شي. او ته خپل نفس سم ساته، خلک به تا لپاره سم شي، یعنې که لیډران ځان سم ساتي او لیډران ځان سم ساتي نو خلک به پخپله سم شي. او منځونه د هغوی په وختونو باندې او رکوع سجود سره مکمل کوه. د منځونو پابندي ډېره ضروري ده. بیا فرمایي چې کله د دشمن سفیران تاسو له راشي نو د هغوی عزت به کوې، خو ډېر زیات به ځان سره نه ایساری، او ستاسو په کار چې ستاسو لښکر نه د هغوی زر وځي، یعنې زیات ساعت ستاسو په لښکر کې نه وي چې هغوی دې خبر نه شي ستاسو د لښکر نه، او خپل کارونه هغوی مه خبروئ. ډېرې مختصرې خبرې به ورسره کوئ. وی خپل خلک به دې نه منع کوي چې هغوی سره خبرې وکړي، یعنې هر تن به نه پرېږدئ چې سفیرانو سره ملاقات وکړي، دا نه چې هغوی چې چېرته غواړي تللی شي او خلکو سره د میلاویږي، نه، چې صرف چې چا سره خبره کول پکار د هغوی سره د خبرې کوي، په خلکو کې دې نه ننوځي. او تاسو چې کله په خپله هغوی سره خبرې کوئ نو خپل راز پرې مه ښکاره کوئ، ځکه ډېر په احتیاط به ورسره خبرې کوئ سفیرانو سره. چې کله ته چا نه مشوره اخلې نو د مشورې باره کې هغوی چې کله ته چا نه مشوره اخلې نو رښتیا خبره کوه، صحیح مشوره به درته میلاویږي، یعنې ټوله خبره به صحیح کوئ بیا به مشوره اخلئ. مشر نه به خپله خبره نه پټئ، ګینې ستاسو په وجه به بیا تا ته نقصان ورسي. د ټولې ورځې معلومات ترلاسه کولو باره کې فرمایل چې څنګه معلومات ترلاسه کول پکار دي. نو عہدهدار ته، لیډر او کمانډر ته نو فرمایلي چې د شپې په وخت خپلو ملګرو سره خبرې کوئ، د ماښام ورسره کښېنئ، خلکو سره خبرې کوئ نو تاسو ته به خبرونه میلاویږي. او اکثر
بغیر اطلاع نصب په دغه چوکو معاینه او نگرانی یعنی دغه څوکو معاینه او نگرانی ضروری ده او څوک چې د غافلو بیا مومي د حفاظتګانو نو د هغې به ښه تادیب کوئ بیا فرمایي چې سزا ورکولو کې تادیب مه کوئ بالکل نظر اندازه کوه مه او دواړه څیزونه ضروري دي نه تادي کول پکار ده په فیصله کې ونه دا چې بالکل غافله شي چې اړو څه ورته وایي نه فوج نه غافلېدل نه دي پکار د دې جاسوسي په ذریعه هغې بېعزته کوي ما هر وخت د هغې جستجو نه ده کول پکار ځکه چې داسې هغوی بدنامه کېږي د هغې راز خلکو ته مه بیانوئ که راز نه خبر شي نو بل چاته مه بیانوئ بېکاره خلکو سره مه کښېنئ ریښتوني وفاداره خلکو سره کښېنئ بزدله نه شئ ګینې خلک به مزدله شي په مال غنیمت کې د خیانت نه به ځان ساتئ د محتاجه ته جوختئ عفت او نصرت ودرئ ډېرې خبرې دي چې ما بیانې نه کړې نوي په دې کې ځینې دا خبرې وې چې کوم ما مخکې مو وویل چې د فوجي افسرانو نه علاوه زموږ عهدهدارانو لپاره هم دا ضروري دي دې ته خیال ساتل پکار دي عمله په کار کې برکت راځي دا خلاصه ده لکه څنګه چې ما وی چې دا دوباره بیانوم لګیا یم چې عهدهدارانو ته د یادې د اسلامي حکومت په مختلفو ریاستونو کې تقسیم باره کې لیکلي دي چې د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې د اسلامي ملکونو په مختلفو ریاستونو کې تقسیم کړی شوي وو په دغه ریاستونو کې هغوی امیران او ګورنران مقرر کړي وو مدینه د هغې دارالخلافه وه دلته حضرت ابوبکر د خلیفه په حیثیت کې وو د مال د مقررولو طریقې باره کې لیکلي دي چې د حضرت ابوبکر طریقه دا وه چې هغې به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کولو او په یو کام باندې بیا چې ګورنر مقررولو نو د دغه خبرې خیال به ساتلو چې که هغه د همدغه کام خلکو کې نیک او صالح کسان وي نو هغې کې به ګورنر مقرر کړو طایف او ځینې نورو قبیلو باندې هغوی د هغې خلک به ګورنر مقررول او چې کله به هغوی د یو تن به د ګورنر په حیثیت مقررولو نو په هغه علاقې کې به د هغې د ګورنرۍ عهدنامه به لیکله او اکثر اوقات به د هغې علاقې ته د رسېدو لاره به مور لپاره مقرروله او په دغه مقاماتو ذکر به ورته کول چې چېرته نه به چې هغوی تېرېده خاص کر چې کله به دا تقرر په دغه علاقو کې وه چې چېرته اغلب فتح شوي به نه وو او اسلامي د خلافت کنټرول نه بهر وو د شام فتوحات او د عراق د مرتدانو خلاف جنګونو کې دا څیزونه بیخي نمایانه ښکاري او ځینې وخت به هغوی ځینې ریاستونه نورو سره به ضم کړه خاص کر مرتدانو د قتال نه پس دا شوي وو او حضرت زیاد بن لبید چې د حضرت موت ګورنر وو د هغې په نګرانۍ کې کندم شامله کړه او د نه پس حضرت موت کنده دواړه هغوی ګورنر وو د حضرت ابوبکر په دور کې د عاملین په انتخاب کې د اسلام اولیت ته به مکتل کېده او داسې خلک به مقرر کېدی چې د درګاه نبوت نه به تربیت یافته وو چې صحبت به ورته ملاو شوی د رسول کریم هغې به عامل مقرر کېده دا دوی به ړومبی ترجیح وو او دغه لړ کې د هغې معیار دا و چې کم تن ته به د رسول کریم کم تن چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په یو کار باندې مقرر کړي وو هغې به بیخي هغه بیا نه بدلول مثلا رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت اسامه د لښکر امیر مقرر کړي وو بیا ځینو خلکو وروسته د مصلحت په وجه دا مشوره ورکړه چې څوک بل مشر صحابي دې په دغه عهده مقرر کړی شي خو حضرت اسامه هغوی هم برقرار ساتلي وو همدغه شان به چې هغوی کله دا کته چې کم تن د رسول کریم نه زیات فیض پورته کړی دی همدغه وجه چې هغوی به اکثر مختلفې ذمهوارۍ هم هغه خلکو ته سپارلی چې د مکې د فتح نه مخکې مسلمانان شوي وو په دغه لړ کې هغوی هېڅ ډول قبایلي عصبیت یا د اقربا نوازۍ رویه نه وه خپله کړې د دغه سخت اصول او د اوچت معیار نتیجه دا وه چې د هغوی چې کوم مقرر کړي عمال او حکام وو هغوی به همیشه خپل بهترین صلاحیتونه د اسلام او د مسلمانانو د خدمت لپاره استعمالول حضرت ابوبکر صدیق د عمال په تقرری کې به د علاقې د خلکو د رای احترام کولو نو حضرت الله بن حضرمي د عهد نبوي کې د بحران ګورنر پاتې شوی بیا وروستو په څه وجه هغوی هلته نه بل چېرته لېږلی شوي وو
بیا د حضرت ابوبکر د خلافت په دور کې د بحران خلکو حضرت ابوبکر ته دا خواست وکړو چې حضرت الله دې هغې طرف ته واپس ولېږلی شي. نو حضرت ابوبکر حضرت الله بن زرمي د بحران ګورنر په طور هغې ته ولېږل. عاملین له هم هغوی هدایت ورکړی وو. دې باره کې لیکلي چې حضرت ابوبکر د حکام د تقرر په وخت په خپله هغوی له هدایت ورکول. نو تاریخ طبري کې دا لیکلي دي چې عمرو بن عاص او ولید بن عقبه ته هغوی نصیحت کړی او فرمایلی وو چې ظاهر او په باطنه کې خدای نه ویریږئ. کم تن چې د خدای نه ویریږي نو خدای به ورلپاره د رهایۍ لاره پیدا کړي او هغه له داسې ذریعې نه رزق ورکوي چې د هغه پې ګمان هم نه وي. څوک چې خدای پاک نه ویریږي نو خدای د هغه ګناهونه معاف کړي، یعنې خدای د هغه ګناهونه معاف کړي او د هغه له زیات اجر ورکوي. خدای پاک د خدای تقوا خپلول په هغه هر څه کې بهتره دي چې خدای پاک بندګان یو بل له دغې تلقین کوي. تاسو خدای په لارو کې د هر لارې باندې روان اوسئ رواني. نو چې کم کار تاسو د دین د قوت او تاسو د حکومت د حفاظت موجب وي نو د هغې کې کوتاهي کول ناقابل معافي جرم شي. زه ستاسو له طرفه د سستۍ او غفلت بیخي نه ده پکار. حضرت مسعود بن شهادت بیانوي چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلي چې هغې فرمایل چې کم تن زموږ عامل وي هغه د یو ښځه وساتي او که هغه سره خادم نه وي نو یو خادم دې وساتي، او که هغه سره د اوسېدو لپاره ځای نه وي نو د رهایش لپاره د یو کور هم دې واخلي. نو مسعود وایي چې حضرت ابوبکر فرمایل چې کم تن د دغه څیزونو نه علاوه باقي هم څه وړي نو هغه خاین دی او دا یا فرمایل چې هغه غل دی. د عمال محاسبه څنګه پکار ده؟ حضرت ابوبکر د عمالو د حکامو په یو حرکت په نظر ساتلو. نو دغه خلکو چونکې د رسول کریم صحبت فیض ترلاسه کړو نو ځکه د حضرت ابوبکر د عمر په خلاف حضرت ابوبکر دغې معمولي خبرې به معاف کړي. په تاریخ طبري کې دي چې نظر به یې لرل چې هغې څه کوي، خو چې کومې معمولي خبرې وي هغه به بیا معاف کړي. تاریخ طبري کې چې حضرت ابوبکر خپل اعمالو کسان به قید کول نه بلکې چا به غلطي وکړي نو بیا به مناسبه تنبیه د هغوی ضرور کوله که هغه د عهدې په لحاظ کې څومره هم لوی و. د حضرت مهاجر بن امیه باره کې چې هغې ته معلومه شي چې هغې په یو داسې ښځې غاښونه وباسلي دي چې د مسلمانانو حجب کوي نو هغوی ورته خط لیکلی او سرزنش یې د هغې کړی او هغوی حضرت خالد بن ولید که څه کوتاهۍ نه به خبر شو نو د هغې په سرزنش کې هغوی تعامل نه فرمایلو. د امیرانو د ګورنرانو د ذمهوارو باره کې هغوی لیکلي دي چې حضرت ابوبکر د مختلفو ښارونو او قصبو چې کوم ګورنران او امیران مقرر کړي وو د هغې مختلفې ذمهوارۍ او ډیوټۍ لګولې وې. د امیرانو د هغې د نایبانو مالي ذمهوارۍ هم وې. هغوی په خپلو علاقو کې د دولتمندو نه زکات به وصولولو او په غریبانو کې به تقسیمولو او بیا غیر مسلمونه به جزیه اخیسته او بیت المال ته به جمع کوله او د هغوی دا ذمهواري د عهد نبوي نه را روانه وه. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کومې معاهدې شوې د هغې تجدید شوی و. د نجران والي د رسول کریم او د نجران د خلکو ترمنځ چې کومه معاهده شوې د هغې تجدید کړی و ځکه چې د نجران خلکو چې کوم عیسایانو د هغې دا مطالبه کړې وه. امیرانو به د خپلو علاقو خلکو کې د دین تعلیم خورولو او د اسلام د تبلیغ او دعوت او د نشر و ارشاد ښه پوره کار به کولو او دې کې به اکثرو په جومات کې به حلقه جوړه کړې وه او خلکو ته به قرآن او اسلامي احکام او آداب هم ښودل او داسې به هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د سنت په پیروي کې کول. دا ذمهواري د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی د خلیفه حضرت ابوبکر په نظر کې د ټولو نه اهمه شمېرلی کېده. نو ځکه حضرت ابوبکر امیرانو او ګورنرانو دغه ذمهواري ښه پوره کړې وه او ښه طریقې سره یې پوره کړې وه. تر دې چې یو مورخ حضرت ابوبکر چې کوم حضرموت هغوی امیر مقرر کړی و زیاد بن لبید هغې باره کې لیکي چې کله سهار به شو نو زیاد به د خلکو ته د قرآن ښودلو لپاره به تشریف راوړو لکه څنګه به چې هغوی د امیر جوړېدو نه مخکې به قرآن ښودلو له راتله. دغه شان د تعلیم او تربیت نه علاوه دغه امیرانو په خپلو علاقو کې د اسلام نشر و ارشاد کې هم ډېر اهم کردار لوبولی و. مفتوحه علاقو کې چې کوم مرتدان
او باغیان به وو د هغې علاقو کې د تعلیم د تعلیم په بدولت اسلام مضبوط شوی و. داسې علاقې چېرته چې د هغې چې اوسېدونکي نوي مسلمان شوي د دیني احکاماتو نه بېخبره وو، نو په دغه علاقو کې تعلیم ډېره ښه نتیجه ظاهره شوې وه چې کله د اسلام مضبوط مراکز مثلا مکه مکرمه، طایف و مدینه کې داسې معلمون مقرر وو چې د خلکو د تعلیم او تربیت اهتمام به کول، نو دا هر څه د خلیفه او د امیر په حکم به کېده چې خاص به خلیفه مختلفو علاقو کې د تعلیم لپاره مقرر کړي وو، هغوی به دا فریضې ترسره کولې. د علاقې امیر یا ګورنر به خپل د صوبې انتظامی امور برای راست ذمهوار به وو، که په سفر به تللو نو خپل نام به مقررولو او تر واپسۍ پورې به د هغې د امورو نګراني کولو. مثال یې دا دی چې حضرت مهاجر بن امیه رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کنده ګورنر مقرر فرمایلی وو، او د رسول کریم د وفات نه پس حضرت ابوبکر هغوی په دغه عهدې برقرار ساتلی وو. مهاجر د خپلې بیمارۍ په وجه یمن ته لاندړی شو، هغوی په مدینې کې ایسار شو. په خپل ځای هغوی بیا زیاد بن لبید روان کړي وو، او د هغوی د شفایابۍ او د یمن تشریف آورۍ پورې هغوی فرایض ترسره کول. حضرت ابوبکر هم د دغې خبرې اجازت ورکړی و. همدغه شان د عراق د ګورنرۍ دوران حضرت خالد بن ولید په هیره کې خپلې واپسۍ پورې خپل نایب مقررولو. دا ذکر روان دی. حضور فرمایي چې انشاءالله آینده بیانیږي. مهاجر اپنی بیماری کی وجہ سے یمن نہیں جا سکے، وہ مدینے میں رک گئے اور اپنی جگہ زیاد بن لبید کو روانہ کیا کہ ان کی شفایابی اور یمن تشریف آوری تک ان کے فرائض انجام دیں. حضرت ابوبکر نے بھی اس امر کی اجازت دے دی. اسی طرح عراق کی گورنری کے دوران حضرت خالد بن ولید ہیرا میں اپنی واپسی تک اپنا نائب مقرر کر دیتے تھے. یہ ذکر چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی بیان ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان